أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت فرمای چې د دې کوم ذات مخکې تیر شو چې تاسو د الله نه ما سوا نور څوک ملګري جوړوي، حالان کې کارساز امدادي ملګری دا الله رب العزت دی او تاسو بیا بل څوک نیسئ، نو دا تباہی ده. اوس الله رب العزت فرمای دا الله رب العزت چې دی د ځمکه اسمانونه پیدا کړي دي، دکه شان ستاسو د نوعنا یعنی ستاسو نه ستاسو بیبي ستاسو جوړه پیدا کړې ده، دکه شان د ځناورو نه د دې نر او ماده پیدا کړې دي. او یزرؤکم خودوی تاسو ته یعنی خای تاسو ته پی پدې کې یعنی یخلقکم فی ذلک الجعل، دغه ستاسو په دغه پیدایش کې تاسو ته خای لیس کمثله شیء چې د الله رب العزت په شان بل ذات نشته، او هو السمیع البصیر. الله فرمای فاطر السماوات پیدا کونکي د اسمانونو دی، والارض او د ځمکې دی، جعل ګرځولې دی لکم ستاسو د پاره من انفسکم د نوع ستاسو نه ازواجن جوړې پیدا کړی دي ستاسو نه من انفسکم ستاسو د ځانونو نه ازواجن جوړې ومن الانعام او د زناورنا ازواجا نر و ماده، او د زناورو نه نر و ماده پیدا کړی دا غینم دا پای کې مار قسمه پای کې جوړې پیدا کړی دي. نو یزرؤکم فیه خودلی تاسو ته په دغه کې یعنی په دغه پیدایش کې لیس کمثله شیء چې نشته دی د الله رب العزت په شان بل ذات، لیس کمثله چې نشته دی په مثل دغه الہ په مثل دغه الله شیء سبل سیز، وهو السمیع البصیر، او دغه الله تعالی اوریدونکی دی او لیدونکی دی. نو ذات د الله رب العزت داسې دی، الله داسې یکتا ذات دی، داسې واحد لا شریک ذات دی چې لیس کمثله شیء چې د الله رب العزت په شان بل سیز نشته. الله رب العزت واحد لا شریک ذات دی، داغه په شان نه په ذات کې څوک شته او نه په صفاتو کې بل ذات داغه په شان شته. الګه د الله رب العزت په شان لیدون کې بل ذات نشته. موت هم لیدل کو هم خدای الله په شان لیدل نشو کولی، اے د الله رب العزت په شان بل ذات اوریدون کې نشته. دا زمون ایمان دی چې الله رب العزت اوریدل کوي، دا زمونږ ایمان دی چې الله وایي، دا زمونږ ایمان دی چې الله رب العزت اوریدل کوي، دا زمونږ ایمان دی چې الله رب العزت لیدل کوي. خو د الله د لیدو د بارا د الله د اوریدو د بارا د دې غوږونو سترګو ضرورت نشته. دا څنګه الله اوریدل کوي څنګه لیدل کوي کما یلیق بشانه، څنګه چې د الله شان لایق کړي. تقسیم دغه په خپل ذهن بولته جوړخ نه راولي چې داسې به وږي داسې بسترګي داسې نه څنګه چې د الله شان لایق کړي. نو لیس کمثله شیء نشته دی دغه په مثل باندې بل ذات کا پکې زائده دی، نو د هغه په شان بل ذات نشته. اے الله رب العزت چې څنګه ورکړه کوي داسې بل ذات ورکړه کولی شي نه. الله رب العزت چې سوال څنګه قبلې داسې بل څوک سوال قبلولی شي. الله رب العزت چې انسان لا چین سکون آرام کم ورکی بل څوک ورکولی شي نه. دا ټول بندگان راغون که تعالی دی مال درکی، اسباب دی درکی، ارس دی درکی، چې تا باندې یو بیماری ولګي نو دغه ته به د هغې په ټینشن کې پای کې باخته مال به دی ارس به دی ډېري، خو زندګۍ کې به دی سکون آرام دی. کور کې به درته معمولی مسئله په زندګۍ کې به د سکون او آرام نه. نو دا هر څه
الله رب العزت ورکوي. نو لیس کمثله شی وهو السمیع البصیر، او دغه الله تعالی اوریدونکی دی او لیدونکی دی. نو چې کومه ګناه کې وای سوچ کوه چې الله رب العزت مې ویني، الله هم دې لرې وساتي د ګناه. کومه نیکی کې نو په هغې کې د ریا شایبه هم مه راولوئ، وایي الله رب العزت مې ویني چې دا نیکي سمه وکړم چې د الله واله شي. دکه شان چې کومه د ګناه خبرې کې چغلي کې غیبت کې دروغ وي، دروغ دې ته ګوره چې الله رب العزت چې دی دا اوري، الله رب العزت اوري او دې خبرو له به شکل ورکوي، په شکل د عذاب به درته بیا ملاوي. موږ ټوله ورځ د بل مسلمان جنګ کوو، ټوله ورځ یې دروغ وایو. تاسو ته پته ده د علماو په دې کې کلام دی چې دروغ د شرک نه پس دروغ لویه ګناه ده او که نه بله. نو د اکثریت علماو دا رای ده چې دروغ لویه ګناه ده، دروغ لویه ګناه. ځکه وایي دا منافقت چې دی دا هم د دروغو نه جوړېږي، چې یو کس دروغ نه وي دی منافق کېدی نشي. او الله رب العزت د عذاب د کافرانو د عذاب د پر سبب هم چې دی یاد کړی دی، نو هغې څه ویلي؟ وایي دې ته عذاب میلاویږي په سبب د دې چې علیم بما کانوا یکسبون، چې دی دروغ وایي. سبب یې ولله دا یاد کړی چې دی دروغ وایي. دا درناک عذاب ځکه ورکولی شي. او موږ ټوله ورځ په کاروبار کې وایو، د کور په کارونو کې وایو. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زنانه وه، هغې چې دې ماشوم ته اواز کوي راشه تاله څه در کوم، راشه چې دا ماشوم راشي. رسول الله سلم ورلی څه ورکې؟ وایي یا صاحب ورکوم. وایي که دې نه ورکول دا هم په دروغو کې راتله. موږ ماشومان ته څونه دروغ وایو؟ موږ ماشومان ته پرېږده، موږ هغه سکول کې یوه پیره څادرونه به یې نه پرېښود، پرایویټ کې هسې نه پرې، سرکاري کې به یې نه پرېښودل. نو هغه څادر یې بې ځان سره چې بیا به یې ګیټ سره جمع کړې، نو بیا چې به اخري پیریډ و نو هغه به یې دغه کول داسې ورته، بیا به یې څادرو پسې راشي. 15 منټه بعد نه یو استاد پکې کارېدلی، هغه ورته مشران هم ګوساړې په بډه کوي، تاسو یو څادر نشئ په بډه کوئ، بیا کې راواچئ خو ځان سره یې ساتئ. نو خبره داسې ده چې موږ هره ګناه کوو چې په سم وس رسي هغه کوو. نه ته بس دې ته سوچ کوه الله رب العزت ترې راله توفیق راکړي چې وهو السمیع البصیر، دغه الله تعالی اوریدونکی دی او لیدونکی دی. الله دې توفیق راکړي. له دغه الله دپاره مقالید السماوات، ورپسې جوخ درته دا م وایي که نه چې یو کس غلا کوي او د ده ایمان د دې کامل درجې وي چې الله مې ویني، دی به غلا وکړي؟ نه. یو کس زنا کوي دی وایي چې الله رب العزت مې ویني او الله د مرۍ د رګ نه زیات نږدې دی، نو دی به زنا وکړي؟ دی زنا له پخواله ورشي یو کس. نو دا ولې دا زموږ ایمان دغه درجې موږ نه دی جوړ کړی. کمزوري د الله رب العزت راکړي، ایمان مضبوط کامل را نصیب کړي. نو الله وایي که ته د هر څه کې د څه دپاره چې تا ته د دنیا څخه حاصل شي، نو الله وایي له دغه الله لره مقالید السماوات، خزائن السماوات والارض، د اسمانونو او د ځمکې خزانې دي. نو د ځمکې او اسمانونو خزانې چا سره دي؟ الله سره. چا سره دي؟ الله رب العزت سره. له دغه الله رب العزت لره مقالید السماوات، بله معنی وکړه مفاتیح السماوات، چابیانې د اسمانونو دي، والارض او د ځمکې دي. یبسط الرزق، فراهوي رزق لره لمن یشاء، چاته چې وغواړي. یو کس به کار روزګار نه کوي، هېڅ به نه کوي، هغه ته به چې دی الله رب العزت ډېر د رزق پراخه به ور نصیب کړي. یو کس به کار روزګار هم کوي، مونځ او دس به هم ورته پرېږي، هر څه به ورته پرېږي، او په کور کې به په 3 ټیمو کې یو ټیم هم روټۍ نه خوري، یو ټیم به هم نه خوري. دغه چولې لوبیا یو څه بل څه دغه به خوري. نو دغه مال چې دی داسې شي هېڅ شي نه شي. نو یو کس به لږ وي خو ښه به خوري په کور باندې، یا به یو مال لږ وي خو الله به پکې برکت واچي، الله به پکې برکت واچي، الله پکې سکون او آرام واچي. او دکه شان هم په ظاهرا اعتبار سره د الله سره اختیار دی. یو کس به مال خو زیات وي، الله رب العزت په ښه ډېر ورکړي، اگر چې هغه په ظاهره به تا ته د 2 روپو سړی هم نه ښکاري. او یو نیم کس به ښه نیک به بزرګ به وي، امتحانا به الله پاک دا راوستي چې د رزق تنګي به وي. دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي مبارکه زموږ ستاسو مور سیدنا عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې څو میاشتې یعنی 40 ورځې پورې زیاتې 80 پورې دا منکر چې دی اور نه دی بل شیطان غری کی امتحانا راځي بازي.
الله سره اختیار دی چاله رزق پراخه کی او چاله تنگ کی انه یقینا دغه الله تعالی سو کار روزگار پسې ګرځي کار روزگار ورته نه ملاويږي سو کار روزگار نه کوي په ځای باندې پراختیا سره دا الله اختیار دی انه یقینا دغه الله تعالی بكل شیء په هر څه باندې علیم علم والا دی شرع لكم اے مقرر کړی دی لكم تاسو د پاره من الدین د دیننا ما هغه وصى به چې امر به چې حکم کړو به پای سره نوح علیه السلام لرا یا شرع انزل نازل کړی دی لکم تاسو باندې من الدین د دین ما هغه عیسی یا ما هغه وصوا به چې امر به چې حکم کړو به پای سره نوح علیه السلام ته والذي هغه اوحینا چې تاته وਹੀ کو والذین والذي هغه اوحینا چې مونږه وਹੀ کو الیک تاته چې وਹੀ وکړې شو تا و ما هغه وصینا چې موږ سکړې امرنا چې موږ حکم کړو به په هغه سره ابراهیم سیدنا ابراهیم علیه السلام ته و موسی او سیدنا موسی علیه السلام ته و عیسی او سیدنا عیسی روح الله علیه السلام ته خبره سوا ان اقیم الدین چې تاسو نیخ کې دین لرا نوحد الله سمانا تاسو د الله توحید چې دا نافذ کې او د الله توحید دا ومني نو خبره داره چې بنیادی د دینه موږ دا پته ولګي دا اولو لازم پیغمبران دي د دینه دا پته ولګي چې بنیادی خبره بنیادی شریعت بنیادی دین دا د ټولو یو دی دا څه شي دا یو دی په دې کې د چا خبرې مبري نشته یعنی که اوس بعضی احکامات لکه بعضی سیزونه داسې چې بعضی شریعتونو کې جایز وو بعضو کې جایز نه دي هغې ته د شریعت په اعتبار سره فروع مسائل ویلی شي دکه شان بیا په یو شریعت کې دننه بیا بعضې مسائل وي هغه فروعات وي او بعضې چې دي نو هغه بنیادی مسائل وي نو په بنیادی مسائلو کې د چا اختلاف نه وي په هغې کې چې څوک اختلاف وکړي کفر ته رسي او د نورو مسائلو کې بعضو کې چې اختلاف کوي نو هغه فروعي هغې کې تا یو کس ته ضال مضل ګمراه ویلی شي خو د کفر او د اسلام فتوا پرې نه لګي شرع لكم او مقرر کړی شي په تاسو باندې من الدین د دین نامه هغه وصابي چې وصیت کړی شو امر کړی شو پای سره نوح علیه السلام ته او هغه چې وحی کیږي تا یا وحی وکړی شو تا او ما هغه حکم چې کړی شو بي پای سره ابراهیم او موسی او عیسی علیهم السلام ته ان اقیم الدین چې قائم لري دین لره ولا تتفرقوا او اختلاف مکوي جدا جدا مکیږي په بدی کې اختلاف مراولې بدی کې نو کبر علی المشرک درون شوی دی دا خبر پچا باندې په مشرکانو باندې ما هغه تدعوهم چې ترا بلی دیو لره الیه دغه خبرې ته دغه خبره د صدا چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله دا په مشرکانو ډیره درانه ده دا په مشرکانو ډیره درانه ده چې تو ورته سوای لا اله الا الله وای دا الله وحدانیت ومنو دغه پیغمبرانو دغه دعوت ورکړي یا دا سوای کبر درانه ده علی المشرکین په مشرکانو باندې ما هغه تدعوهم چې ته دعوت ورکوي دیو ته الیه هغې خبرې لره چې دې ته د دعوت ورکوي دغه پیډې درانه الله یقینا الله رب العزت یجتبی انتخاب کوي الیه خپل جانب ته یا الله یقینا الله رب العزت یجتبی راکاږي الیه دیو لره یادا سوا الیه خپل طرف ته یادا سوا الله یقینا الله رب العزت یجتبی غوره کوي الیه خپل طرف ته من یشاء چاله چې وغواړي ويهدي او هدایت کوي الیه خپل طرف ته من هغه چاله را یونیب چې دغه بنده رجوع وکړي چې څوک رجوع وکړي د الله رب العزت طرف ته چې دی میلان ساتي د دین طرف ته ساتي نو الله رب العزت فرمایي چې زم ورته د خپل طرف ته هدایت کوم ځان طرف ته رانږدې کوم نو هغه مونږ بیا وایو لکه دا الله والا دی دا بزرګ دی دا نیک سړی دی الله دې توفیق راکړي الله وایي وما تفرقوا او دی نو جدا جدا شوی الا من بعد مگر رسو داغه ما جاءهم العلم چراغ دوته د علم نه الکه دی جدا جدا نو شوی دا تفریق نه راوسته دا پرکبندی نه و جدا جوړه کړي دا ډلې ډلې نه وی جوړ کړي اختلاف نه وکړي الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رسو داغه نه چراغ دوته علم ورته راغی او پس هغه نه چې دی سوکړه بیا اختلاف وک په دغه دین کې نو دا د څه د وجې بغیم بینهم د وجې د سرکشه د دیو چې سرکشو تیزی کولا سوچ موچ نو د دین د پاره فکر نو
چې بای دا د دین خبره ده دې کې لږه دې ځای کې نرمي پکار ده دې ځای کې چې دی دا کفر ته مرسوه دغلته چې دی هغه دې لږه نرمي وکړي نو دا معمولي خبرې دي دې څه وکړل د یو بل چې دی برابر کړه د وجې د سرکشۍ نو الله رب العزت فرمایي عیسایان راپاڅېده وایي تاسو چې دی دا یهودیان کافران کړل ټول او یهودیان راپاڅېده عیسایان کافران کړل او بنیادی خبره پرېښودله چې سړی په څه باندې کفر ته رسي چې د یو پیغمبر نه انکار کې نو ته په خپله کافر شوې د هغې په ځای دا وکړو چې یو ډلې به عیسی علیه السلام ته غلط نسبت کو او بلې ډلې غلط نسبت چا ته شروع کړ موسی علیه السلام نو دواړه ګمراه شو الله رب العزت قرآن کې فرمایي لومبانۍ پاره کې تیر شوي دي وقالت اليهود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست دا د بایزید بستامي رحمه الله نه یو سوال هم شو چې هغه کومې ډلې دي یو عیسائی ته سوال کړو چې هغه کومې عیسائی ته کړو خو بیا ټول مسلمانان شو په یو ځای یا کومې ډلې دي چې خبره هغې صحیح کړې ده دواړو ډلو خبرې صحیح کړې ده او ګمراهان هم دواړه په غلطه او خبرې ټیک کړې ده او الله پې مهر لګول چې خبرې ټیک ده نو بایزید بستامي صاحب چې دی هغه الله په یعنې دایي ځای ته ورغلي مین ځای ته نو هغه والله وی چې هغه یهودیان او نصواره دي چې وایي دی په غلطه دي هغه وایي دی په غلطه دي نو الله وایي چې دا خبرې ټیک ده اصل کې دواړه په غلطه دي الله هم دې وساتي بغیم بینهم د وجې د سرکشۍ د دوی ولولا کلمتون بله معنی وکړه بغیم بینهم ای د وجې حسدا فیما بینهم د وجې د حسد د دې په منځ کې نو معلومه دا شوه چې څومره دا اختلافات جوړیږي نو دې کې بنیادي عنصر چې هغه د حسد وي یو بل سره د یو بل چې دې ترقي نشي برداشت کولی هلکه د حسد داسې بیماري ده دوی وایي والله د بلډ پریشر علاج والله که د لومبي والله مین شی روباسه چې مسله دته د کوم ځای نه ده اخوا به سبا بیا چې دی د تره زوی په ترکې لیدلي اخوا به بیا ورور په ترکې لیدلي بیا به شي اسمان ته خیږي بیا به سرکار نه کوي اول خو الله مسله روبال چې دي څه ده د نر زوی په څه باندې چې بلډ پریشر دونه ختلی دا دومره په څه باندې دماغ کار نه کوي نه الله رب العزت موږ دین ته نږدې کړي نو د دې وجې موږ حسد امام غزالي رحمه الله نه یو څو تپوسونه شوي حضرت شیخ صاحب نن هم په بیان کې وي یو پکې دا دی یو تپوس هغه دی وي چې هغه څه دی چې د اور نم ګرم دی هغه څه شی دی چې د اور نم ګرم دی نو امام غزالي رحمه الله ورته هغه حسد دی هغه حسد دی د حسد داسې څیز دی چې دا د اور نم ګرم دی سړی څیز دی د بل ترکیب بل کې سیزنې به تشي استاد محترم مفتی حسن صاحب دامت برکاتو منعالیه فرمای هغه ډېر خو هغه وایي چې څوک ته په ترکیه ولیده وایي ته د هغه دپاره دعا شروع کړه نو شیطان به بیا د خپل اړه کې دغه نه راځي نو دا وایي په فرش باندې به د هغه دوکان چلیږي او په عرش باندې به خدای ستا دوکانداري کوره ورکړي الله یې توفیق راکړي ولولا کلمت او کو چرته نوی فیصله نو کلمه چې کوم ځای راشي مراد به تیره فیصله وي ولولا کلمت او کو چرته نوی فیصله سبقت د وړاندې نه لازمه من ربک ستا د رب د جانبه که چرته نوی شوي فیصله د وړاندې نه د طرفه ستا د رب الی اجل مسمن تر یوې نیټې معلومې پورې که چرته ستا رب د مخکې نه فیصله نه وي کړې چې دی په تاخیر د عذاب باندې ولولا کلمتون که چرته نوی فیصله سبقت د په تاخیر د عذاب د وړاندې نه من ربک ستا د رب د جانبه په تاخیر د عذاب یعنی د رستو کولو د عذاب چې به دی به دا کوي خو دې ته به د دې په منځ کې عذاب نه میلاویږي عذاب ورته هغه اخره کې چې د ارامېتوب بهیري ختم کراس چې دغه ټایم ورته عذاب میلاویږي که چېرته د رب د طرفه دا فیصله نه وي نو بیا به لقضی بینهم بیا به فیصله شوي په دې باندې ډایرک فی عذابهم د دې په عذاب باندې فورا عذاب به فورا راغلی والله هم دې وساتي وان الذین یقینا هغه کسان اورثوا الکتاب اعطو چې ورکړی شوي دي کتاب یا چې ورکړی شو کتاب من بعدهم رستو د دویونه لفي شک نو دي په شک کې دي منه په نسبت د دې کتاب سره مریب او په شک عظیم کې دي یا په تردد کې دي هلکه د دې نه وروستو دې حالات داسې جوړ کړه چې عیسایت داسې درجې ته ورسېدو یهودیت داسې درجې ته ورسېدو چې وروستو نسل به ورپسې راغی هلکان به ورپسې راغلي کشران به هغوی به دومره په شک او په تردد کې اخته شو چې خدایه پاکه دا مذهب اوس جوړ سي دا په حق دی او که دا په ناحقه دی دا دې څه شي
دا دې څه دا روان څه دي نو دونه به شک او یا د دې نه داسې واده چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو نو دې دا کیسې دومره ګمبیرې کړې چې په شک او په تردد کې شو نور هم ورپسې په شک عظیم کې بیا اخته شو چې خدای چې دا څه شي وان الذين يكنن هاكسان اورثوا الكتاب چې ورکړي شو کتاب من بعدهم رستو د دیونه لفي شک نو دی په شک کې دی منه د دې کتاب نه د دې کتاب په نسبت د دې کتاب باندې مریب او په تردد کې الله رب العزت موږ د دې شک او تردد نو ساتي